جمهور علما په دې باندې دي چې ذبیح چې ده دا اسماعیل علیه السلام راوی غوښته ورته وایي چې ذبیح به څنګه دی نو عزیزانو مونږه باندې هم امتحانات راځي مشکلات راځي او زه قسم درته خورم چې د پیغمبرانو امتحانات او مشکلات وګورئ نو عقل بموالوزی او خپل اندې بمزمکه وته کوم امتحانات چې په پیغمبرانو راغلي کوم ابتلا چې په پیغمبر راغلي یو عالم د ډېر لوی ماته یو ورځ وی چې ته خو تقریرونه ډېر کې خو زما زړه کې یو اشتباه ده ما ورته ویل چې ته دومره لوی سړی زستا اشتباه چرته لرې کولی شم ویل نه سوال کوم او جواب به ټیک راکې په دې مې پوه کا چې د خدای په مقبول بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه دا خو دومره خو پوهېږئ که نه ماما ها دومره خو به پوهېږئ نور خو مې خیال نه راځي او د خدای په مقبول پرین بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه د خدای خوښ چې دي د پیغمبرانو نه زیات بل څوک نه نو سره د دومره خوښوالي کم پیغمبر په ونه کې اره کړی دی په کم پیغمبر باندې قوم راوچت کړی څخه لري پې ورغورځولي دي کم پیغمبر بني اسرائیلو حلال کړی دی کم په څه کړي دي ابراهیم علیه السلام ته یې وی زوی دی حلال کا نو دا دومره خوښې چې دا دومره تکلیفونه څوک چې د چا خوښ یې هغه له تکلیف راسئ په دې سوال پوه شوئ څوک چې د چا خوښي هغه د تکلیف نه بچ کوي هغه له خو تکلیف نه رسئ نو دا پیغمبران د خدای څنګه خوښو چې په مصیبتونو او په امتحانونو کې مبتلا کړي کولی شئ د دې جواب اسانه خبره ماوی چې یو عاشقی او یو معشوقی الله معشوق او محبوب دی او پیغمبران ټول عاشقان نو د معشوقی په زړه کې هر وخت جاری ورپسې کم عاشق ته معشوقه وایي چې ورشه په د انور ودرېږه ورشه او ته منډه کې او په د انور ودرېږه ورشه دی کوی ته ټوپ کا او ته منډه کې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بامد ورشه دی اور کې ټوپ او تبه تحشا منډه کې اور کې ټوپ نو د معشوقي په زړه کې د هغه عاشق قدر زیاتی چې کم د معشوقي په اشاره باندې اور ته ټوپ کوي کوی ته ټوپ کوي ذکریا علیہ السلام چې په ونه کې اره کېده ویل که आवाज دی وکړو نو د پیغمبرای د لیست نه به دې نامه وباسم اره چې پې ورغله نو جبریل ورته راغی چې که دې आवाज وکړو یا دې وی وکړه نو د پیغمبرای د لیست نه به دې نامه وباسم هغه خندل او په منځ دوه شو نو ما وی چې نو ما ته وی چې خدای ته خو پته وه په دې سوال او جواب خو پوه شوئ که نه خدای ته خو پته وه چې زما د عاشق چې دی په دې امتحان کې کامیابیږي نو بیا یې پې ولې امتحان کولو
خدای ته پته و چې ابراهیم علیه السلام به زوی حلال کی ما د پاره، نو بیا په ولی امتحان کولو. نو ما ورته چې مولانا صاحب خفه نشي، د امتحانات د پیغمبرانو چې دا تاو ما د پاره، تاو ما د پاره سبقو چې تاسو وګورئ ما په خپل خدای کې پیغمبران په دومره لوی لوی امتحانونو کې اچولي او د الله د خدای نه شکایت نه وکړي. نو که پتا مې امتحان راوستو چې شور نه کې. اوس مونږ څنګه یو چې د یو وخت د ځان د پاسه کوک شي، نو ځان هغه ساعت له خدای مرور کې یو وخت تبا دی ونیسی، وای خدایا زه دې لیدلې ما زوی دې مړ شي، وای خدایا زما زوی دې لیدلې، نو استاد زوی نو د بل چا مړ کړي وي، دا استاد ژوندې ګرځي بیا د دې زمانه زامندار امیان. په دې زمانہ کې خو زامنو ته ګوره، د مولا زامنو ته ګوره، د خدای قهر، د پیر صاحب زامنو ته ګوره، د خدای قهر دی، د میا صاحب زامنو ته ګوره، د خدای قهر دی. خو د معتبرو زامنو خو خدای چې بربند په سرک منډي نه وي. خزو ته ګوره، جنکو ته ګوره، یو حال جوړ. اوس خو خزې نورې په نالت شو، اوس خو که خزې تکړت کوي وای زمونږ باچهی ده. په پاکستان کې لویه ترقی چې وشوه، ما په 40 کاله پاکستان کې ایس ترقی نه ده لیدلې. که څوک وایي چې پاکستان ترقی کړې ده پشکرو غل خوري، د غلو ډکې لارۍ بخوري که دا وایي چې پاکستان ترقی کړې ده. جاستان دے جوڑ کڑے، بم تان دے جوڑ کڑے، لارے تان دے جوڑا کڑے، موٹر تان دے جوڑ کڑے، ایٹم بم تان دے جوڑ کڑے، ایٹم بم للاڑا التا دا غسر بیا معاہدہ وکڑا چھے امریکی صدر بوش برش پہ ومگی دو وعده ور سره وکړه چې زه اټم بم نه جوړم، ځکه چې زمونږ بتکده خو امریکا ده کنه. هر یو چې راشي لاړ شي هغه ته زه چې وړوکی ومنو په دې جوګنشاه کې د سیکانو ګوردواره وه، ګوردواره وه، نو دا سیکڼۍ به را روانې وې سهار وختي ګوردوارې ته. نو زه اوس ولاړم نو یو سیکڼۍ بلې ته وایي چې کتنے چلیے، هغه چې ګوردوارے متھا ټیکن چلیاں، متھا ټیکن نه ای بلاړو ګوردواره کې اگرن ته سجدا ولګول بیا به تل دا دغه عبادت. نو زمون ګوردواره چې دا امریکا دا خو چې څوک مشر شي متھا ټیکن تال تلاړ شي او ورته وایي چې ستا پر رحم و کرم بچلېګم، چې صد دې زه هدایت وی هغه باندې بچلېګم، خو ما ته د کرم په نظر وګوره. بټو صاحب چا پانسی کړي، خو امریکای کړي دی. تقریر دلته په اسمبلی کې د امریکای خلاف وکړو، ملکم په واړولو پانسیم. نو زمونږه متھا ټیکن ګوردواره چې دا هغه امریکا ده. نو پاکستان څه ترقی کړي ده؟ ترقی خو ورشه د نورو ملکونو وګوره، د نورو ملکونو یو میخ به پکې د بل ملکو نه ګور. تا ملک دی تا کې څه شي؟ ایئر کنډیشنې دي د روس هغه 15,000 ته ورسېدي، فریجونه دي کته په باډي جوړه کې پارټس کم ځای نه راغلي دي. تاسو تر یو ترقی په ملک منم چې د پاکستانو خزو داسې ترقی کړي دا او دومره لری لاړې، دومره لری
چې دا بستاسو هغه ومې پیړۍ چې د قبرونو نه راپاسي دا ښځې به بیا خپل ځای ته رانه ولئ. تاسو خو پرېږده که نه، سهار مې یو ملا لیدو ښځه په ډګډګي ځان پسې سوره کړې، جماعت امام هغه هم په ډګډګي و کور دې ورشه بیړه دې غرقش مالباس اوس قیامت کی الکه دا ولی لا ما ته هم کته وی کته مسکه غوندې شو چې راشه کنه څنګه خکار مې کړي تو نالت پدا سے ملک شو. خواص رهنمایان د دین، رهنمایان د قوم، په خدای قسم چې داغي په کورونو کې ټي وی ګانې او وی سی آر چلی، رهنمایان د قوم چې دا قوم په بزرګۍ ورته ګوري او لاسونه سپي هغه کورونه چو اولاد چې وګوري د اسلام نه بدړه تور شي. دا زمونږ حال دی. نو ترقی د ملک صرف خزو کړي دا سړی نشته. خزوا امتحانو د ابراهیم علیه السلام حکم ورته وشو چې ابراهیم اسماعیل د مور په غیږ کې دی او د بیبي نامه د بیبي هاجره علیه السلام. دا خزه او دا زوی دی د شام نه بوزه او د مکې په دشتو کې پریدا او تتزه خزه او زوی روان کړ د شام نه رااله مکې ته. مکه دغه وخت کې وادي وه د دوو غرونو منځ، کم ځای کې چې اوس آب زمزم کوې دی دغه ځای کې ښځه او بچی کینول او دی ترې روان شو. ښځې ورته ویل چېرته ځې سړیه دا مونږ دې چېرته پرېښو؟ ویل چې چا راته ویلي دي هغه ته مې پرېښوي او زه درنه لاړم شام ته. بیبي هاجرې ورته ویل چا درته ویلي دي؟ ویل او چا راته ویلي دي چې اسماعیل او هاجره دلته پرېږده او ته تې ځه. ویل ځه چې چا درته ویلي هغه پوهېږه او زمونږ بندوبست پوهېږه. ښځه وه اسماعیل تکی شو، ماشوم دی لتې ټکوي، نو مور یې اوبه لټوي. د دې صفا مروه په دې منځ کې بیبي هاجرې او ترې منډې ووالې، کله به په یو غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې، کله به په بله غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې. آخر اوبه نه وې، ناامیده را روانه شوه. چې را روانه شوه دلته جبرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې اوبه راوباسه. دلته ټکولې او د خپو کې د اوبو چینه راوخوټ کېده. چې چینه راوخوټ کېده بیبي هاجرې وویل چې الحمدلله اوبه خو پیدا شوې، خو زرې شګې راټولې کړې او اوبو نه یې ګیر چاپېر واچولې چې چېرته اونه بیږي خلاصې به شي. آب زمزم زمزم ویلې شي ادرېږه ادرېږه، زمزم معنا ادرېږه. نو د اوبو ته بیبي هاجرې وویل چې زمزم ادرېږئ بهېږئ مه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله دې په بیبي هاجرې رحم وکړي، که د اوبو ته زمزم نه وی ویلې نو دا اوبه به بهدلې وی او ټوله دنیا به یې خړوب کړی وی. خو چې هغې ورته زمزم ووی په ځای ولاړې پاتې شو. نن ورشئ د عربو هغه دشتې، د عربو هغه سوکړه، د عربو د اوبو هغه نهر زبیده. خوبونو پورې یو بله خبره ووی، زبیده د بادشاه ښځه وه
د بادشاہ ښځه خوب یې ولید چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. زبیده دا خوب ګوري د بادشاہ ښځه ده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. اوس تاسو ته که داسې کوئ چې هلکه ما خوب لیدلی چې ما سره ټوله دنیا بدفعلي کوي، تاسو به ځه وایي دا خو ډېر پلیت دی، څه خراب خوب یې لیدلی، داسې به ووایي که نه، تاسو دا شیخان میخان. علامه ته راله زبیده وی داسې خوب مې لیدلی دی چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. ورته خوب دې رښتیا هم دا لیدلی دی؟ ویل او. ویل ستا د لاسه به الله داسې کار والي چې ټوله دنیا به پرې فایده اخلي. ستا د خوب دا تعبیر دی. نو زبیدې بیا د شام نه دا نیر راوستی دی مکې ته، چې هغه وخت کې د اوبو قحط نو د شام نه نیر را روان کو او د مکې په کوڅه کوڅه کې ګرځولی دی او پې دا ټاکای لګېدلي دي او اهل مکه ټول د هغې کوو نه اوبه راوباسي او کورونو ته نیر زبیده اوس هم شته. اصل ویم خوب په ظاهر یو شی او د هغې تعبیر چې دی هغه بلکل برعکس. تاسو خیال راغی؟ نو اوبه ودرېدې او بی بی هاجره حیرانه ده. عزیزانو دغه وخت کې د خوراک څه بندوبست کیږي. په دې لاره قافلې ځي شام ته، مدینې ته. هغه قافلو والا وایي چې دا فقیران ناست دي دلته څه ونه څه وله ورکوي. دا یې ګذر اوقات. په دې اثنا کې اسماعیل علیه السلام د 12-14 کالو شو او مور به په دغه ځای ناسته وه او د قجورو چوپړه یې جوړه کړې وه او په دغې کې به مور او زوی 14 کاله دلته اوسېږي. حد دی د امتحان. علامه ثناء الله پانی پتی لیکلی دي چې د ابراهیم علیه السلام زړه به کله ملاقات ته وشو چې زوی او ښځه ګورم نو د شام نه مکې ته خو ډېر مزل دی نو بوراق به ورته راوستی شو. په بوراق به سور شو. بوراق مطلب دی د هلیکاپټر. دې کې به سور شو را بغی په مکه کې د دوی ملاقات به وکړه. بیا به ورته چې ودې کته اوس ځه نور زیات به نه ایسارېږي دلته. حدو د امتحان. پلار راغی او ښځه او بچی ناست دي او پلار ته وایي ځتې دوی به په دا دشت کې ناست دي. اوس په دې یو خدای پوه دی. ځان ته خپلو ګریوانونو کې وګورئ چې د غېږې بچی دی او ښځه دی، ته په میره کې پرېږدې او تا ته حکم وشي چې ته تې ځه، ستا پړه به څه تېرېږي. حدو د امتحان. نو ابراهیم علیه السلام په داسې امتحان کې الله کامیاب کړی. زوی حلال کا. زوی ورته څه وایي چې پلاره خوب دې لیدلی چې ته ما حلالې؟ وی چې او بچیا. زوی ورته وی قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے پلاره چې څه حکم درته شوی دی زر هغه کار وکړه، زر کوه ما حلال کا. پلار ورته وی بچیا ته به څه چل کې چې زه تا حلالوم؟ زوی ورته وی ستجدنی انشاء الله من الصابرین. اے پلاره په خدای مې دې قسم وی زر دی چې بیا به مو مې ما لره چې زه به ستا د چړې لاندې صبر کوم. ته به مې حلالې او زه به صبر کوم. دا د قربانۍ بنیاد دی. عزیزانو نوره قصه لږه اوږده ده. احکام دا دي چې 2,500 روپۍ چا سره وي هغې دپاره دا شرط نه دی چې کال پې تیر شي. هغه کال تېرېده شرط چې دی زکات دپاره دی. 2,500 روپۍ دې ورځو کې چا سره وي نو په هغه قرباني واجب ده. ځان له ګډوره نشي اخیستی نو چا سره دی حصه ونیسي.
خدا خیال دی کوي چې حصہ دې داسې خلقو سره ونیسي چې داغي پیسې مردارې نه وي. که وو کسو یو غوا یا میخه په حصہ کې ونیوه او په دې کې د یو سړي پیسې حرامې وي نو د دې شپږو نورم قرباني نه ده شوې. نو داسې ښکارا پلیت چې دی هغه نه به ځان ساتئ. مثلا د چرسو سوداګر دی، د پوډرو سوداګر دی، جوارګر دی، غل دی، ډاکو دی، که نه جی؟ نو داسې قسمه پیسو والاو سره به شراکت په څاروي کې نه کوئ. مزدور دی، دکاندار دی، وغیرہ وغیرہ، دفتر کې بابو دی، زیات وسه نه رسی او 400-500 روپۍ حصہ نیوي شي. داسې قسمه خلقو سره حصہ ونیسئ. بلکې بزرګانو تر دې پورې لیکلي دي چې د یو سړي وس بالکل نو او په قرض پیسې راواغستې او قرباني وکړه نو الله پاک به مخې کال لغنی کی. خدا واجب نه دي او نه ضروری دي. شوق او ویل چې کومه کدا سه حکم نو مخې کال لبه خدای پاک غنی کی. باقی بعض خلق تپوس کوي چې ساروی ګډ شي یا خکری مات شي یا څه شي. ګډ چې داسې وي چې د حلالېدو ځای ته په خپله تلی شي، ګډ ګډ رواني، نو په دې قرباني کیږي. غوږونه غوس وي د بعضې څاروي، کم غوږ چې 3 سی وي 1 حصه غوس وي په هغې قرباني کیږي. 3 سی نه وي 1 حصه وي په هغې قرباني نه کیږي. دا عیب دی. خکر پاس مات ته قرباني پې کیږي، لاندې مات ته چې غوښې ته نقصان رسولی دی بیا پې قرباني نه کیږي. باقي نر او ښځه، ګډوره، میخه، غوا، میخه، اوښ وغیرہ دا ټول پکې یو برابر. ګډوري کې دویم سړی نشي شریکېدی. غوا میخه کې 4 قسم کېدی شي، 6 کېدی شي، 2 کېدی شي. بعضې پوښتنه کړي چا کمقل نه وایي تاسو خو 4 یې طاق پکار دي. طاق سړي د خدای په قهر اخته شي په منډو شي چې اله وایي چې 4 یې اوس 5 کم ځای نه پیدا کړو. که 4 هم پې کېږي، که 2 هم پې کېږي، که 1 هم پې کېږي، که 7 هم پې کېږي، که 6 هم پې کېږي. ته پوه شي په خبر باندې. نو الله دې توفیق درکړي. پاتې شوه غوښه د قربانۍ. 3 سی کول دي، مستحب کار دی. یو غریبانو ته، یو خپلوانو ته، یو ځان ته ساتل. اوس دې وخت کې سرمنی چې دي د قربانۍ عام طور د جماعتونو امامان چې دي داغي ظاهر ذریعہ معاش نشته، او یا د قربانۍ سرمنی وي او یا سرسایه وي، دې ته غریبان ناس دي. نو چې امام غریب وي او بال بچیدار وي نو د قربانۍ سرمن او مغله به ورکوي. قصاب لدی که په اجرت کې د قربانۍ سرمن ورکا قربانی دې ناقصه شي. قصاب لبه په اجرت کې نه ورکي. تاسو خیال راغی؟ نو قصابانو وی کنه چې دا سرمن مال راکا، امام صاحب له نقدي پیسې ورکا. نقدي څوک ورکي بیا امامان. نو د دې وجه نه بعضې خلق داسي چې امام سره چرته لوټه موټه او دسماتي له نه ورکړي نو چې قرباني دې مولا له د سرمن ورک جماعت له تلو منم او داسې راته نه وچولو. د داسې دله سړي سرمن معلم مولا ته مې وي سرمن ما زه 22 کاله امام پاتې شویم په بجلیګر کې. 22 کاله په 22 کاله کې زما مقتدیان کې قسم قسم خلق مال کا سرمن امرانیز دی کنو ستاسو سرمنی او باس زایرکش سرسایه مزد سرسایه چې ته مال نن 15 روپۍ راکې ټول کال به ته په ماټې پر خرڅې او 26 روپۍ زما تنخواه وه. په 26 روپۍ کې زه باچا ګرځېدم، برید به مې تاو کړی او د باچا پروا مې نه لرل. زی سرمن دې ستا کپره وچی چې یو ستا سرسایه دی خدای بیخ بنیاد وباس. مولا له براشي او مولا دا پوزه ډکېږي او تشېږي ستاسو وظیفې مالی دي.
ستاسو ترکارای مالی دلی دي چې کوم طالب له تاسو په لوخي کې اچو. قسم په خدای دی 13 ورځو کې دی جمعات ته دا چې پکې ناس کې ترکاری راوړه چې طالبانو ګرم کړه دومره چینجیو پکې. ځکه چې زه دلې ناس ته ما خام طالبان چې وظیفې راوړي زه ګورم. تاسو خلک تاسو وظیفې ما ته پته ده، تاسو سرسایم ما ته پته ده، تاسو هغه قربانای ما ته پته ده. بیا د قربانای غوښه لا اوچی کوي ډیری په فریجونو کې شپږ میاشتې خوري لګیای. ماما خبره ده چې هغه د مومن کار دی تقریر کولو چې پولیس رات وي ده وختنه نری دی او د تورې نه تیره دی او دا خلک به پې تیریږي چې کور ته راغی مور یې ورته چې بچیه دا رښتیا ده ویل او مور د وختنه نری دی او د تورې نه تیره دی. ای بچیه ابای خو دې پکې پریوتې واخله زه خو پکې خدای راستی که تیره شي نو تاسو د ابای رونه ټول پکې پریوتي مالت کې د چا سره نه لګي دا غوښه پلان نه باوره کته دې نه چې ماشومان راته ټول وهلي داسې وایي که نه وایي. نو زمونږ نظام زندگی ټول ذاتیات دي نظام زندگی. نو په دې ایمان باندې جنت ګټل یا په دې ایمان باندې جنت تتلل ای خیال است و محال است و جنون. واخر دعوانا ان الحمد لله. صلی الله تعالی خسی ګډوري باندې پرېدا باس بتا غوندې پې کړو کنه خسی ګډوري باندې د دې سمنا حق قرباني کی خسی ګډوره سر به په نسبت سره دی بل ګډوري تا زما په خبره پوهیږئ خسی ګډوري باندې چې څنګه حق قرباني کیږي دا سه په غیر خسی باندې خن کی